صدر صاحب دا راته ووایه چې د څو ورځو نه په ملکن ډیویژن کې بیا داسې په سوشل میډیا خبرونه چلیږي چې په ملکن ډیویژن کې مکمل ټیکس ناپیس شو او زموږ د سواد چې کوم هغه جداګانه حیثیت ختم شو. د هغې نه پس داسې خبرونه هم رالل چې تاسو یو لوی اجلاس راغوښتی دی او شاید چې سبا دی، نو تاسو به بیا د دې مخالفت کوئ که دا به څه کېږي؟ جی بالکل جی، موږ بھرپور مخالفت کوو په ملاکن ډیویژن پاټا کې او په پاټا کې کوم چې قبایلي علاقه جات دي په دې کې هیڅ قسمه چې کوم دی کسټمک انکم ټیکس سیل ټیکس جنرال سیل ټیکس ته موږ تیار نه یو. او بدقسمتي دا وشوه چې دې پر کله د بجټ اجلاس ونه پای کې باقاعده زمونږ هیڅ هم نمائندګي ونه کړه بغیر د انجینیر امیر مقام نه، بغیر د اسد قیصر نه، او چا هم د دې خلاف اواز پورته نه. موږ د خبره کوو چې په ملاکن ډیویژن کې دلته د جنگ زده علاقه ده، افت زده علاقه ده، د ټول نه اولنۍ خبره خو امن د امن نشته. دې سره د صوبه کې په کومه علاقه کې په قانون کې ترمیم کیږي، آئین کې ترمیم کیږي، نوې قوانین لاګو کیږي. نو پاکستاني آئین دا خبره موږ ته ښیي چې هلته به د قایدینو او حمایدینو سره مذاکرات کیږي. زه دا خبره کوم چې سرتاج عزیز کمیشن خو دې نه رخ شوی چې په ملاکن ډیویژن کې ټیکس ولګوي. سرتاج عزیز کمیشن خو دې رخ شوی چې چاینا دوی ته وایي زموږ سیپیک سیکور نه دی په ټرایبل ایریا کې، په شمالي وزیرستان کې، جنوبي وزیرستان کې، کورما کې، وانا کې، خیبر ایجنسۍ کې. نو هغه چې کله دوی سیپیک سیکور کېدو دپاره هلته کې اف سی آر نظام چلیږي. نو اف سی آر نظام نه هم خلک تنګ. نو سرتاج عزیز راغی د خپلو ممبرانو سره په قبایلو کې مذاکرات وکړو، د خلکو سره پوټیګلۍ کې کېناستو، خاصدارو سره کېناستو، ملکانو سره کېناستو. او سرتاج عزیز کمیشن یو ممبر د سکاکوټ د پاټک نه دېخوا نه دی راغلی، زمونږ نه د قایدینو حمایدینو سره مذاکرات کړل، نه زموږ سره خبره کړه. په توګه کې بس د پاټا سره اصلاحات په پاټا کې کول 100 ارب روپۍ هر کال د 200 کال لپاره منظور کړي، او د پاټا د ملاکن ډیویژن جداګانې حیثیت ختم کړو. زمونږ مسلمه او موقف دا دی چې په هیڅ صورت باندې خدای منو، رسول منو، پاکستان هم منو، د کسټم د انکم ټیکس د سیل ټیکس د حکم په هیڅ صورت نه منو. سبانه دا زموږ صرف د اویرنس لپاره دی. او دې پر مخکې خو جنگ د تاجرانو صنعتکارو، دې پر بن شانه دا د ټول قوم جنگي خلک به د سره پاسي د کسان چې په کشمیر کې را پاسېدل، او په هیڅ صورت باندې په ملاکن ډیویژن کې کسټم انکم ټیکس سیل ټیکس نه منو. د حکمرانانو سوچ دا دی چې ټیکسونه ډیر ولګو نو ملک به ترقي وکړي. ملک په ټیکسونو ترقي نه کوي، ملک ترقي په دې کوي چې د زراعت د ترقي ورکړي، صنعت د ورکړي، تجارت د ورکړي، زراعت د ورکړي. تاسو چاینا تقلید نه کوئ. چاینا خپل صنعت چې کوم دی هغه دونه تیز بوت چې په ټوله دنیا باندې چاینا چې کوم دی حکمراني کوي. بدقسمتي ده د دې ملک حکمرانان زمینی حقایق نه ګوري. اسلام آباد کې ناست په خوبصورتو بنگلو کې په پرارایشو د پاترو کوي، هلته فیصلې کېږي. را دي چې د قام سره مشرانو سره مذاکراتو کې د جرګو مشران دي، دلته د سیاسي جماعتونو مشران دي، د په اعتماد کې وایي چې دوی موږ سره کوي. موږ د سره کړل دي، موږ خو په خپلو معدنیاتو کې، په خپلو زمردکان کې، په خپلو ځنګلاتو کې، په خپلو خوږو اوبو کې اوس موږ محروم یو. تاسو ته پته ده چې په در ادم خیل کې په کوډې په کان کې قوم د رایلټي ورکوي. تاسو ته پته ده په کوټه کې، بلوچستان کې، په ملکانو، په بنګلو کې، په ډیرو کې په لکاو روپۍ په قوم تقسیمېږي. موږ د سره کوي. نه زموږ په اوبو کې موږ شعر شته، نه زموږ په معدنیاتو کې شته، نه زموږ د زمردو په کان کې شته. ځنګلاتو ته وګوره، موږ زموږ کټ بازو مات چې موږ د ملیشیا او د کاناډا لرګي استعمالو. دا څونه د افسوس خبره ده. د هیڅ قسمه حکومت ته موږ سہولتونه راکړي که نه. ګوره چې دوی روډ جوړ کړي، هغې باندې بیا ټیکس عادي دلته هم څه داسې کارنامې وکړي چې موږ په دې په خپله مجبور شو چې حکومت ته ټیکس ورکړو. تاسو په خپله اندازه ولګوئ چې دلته کې ټول خلک چې کوم دی زمون خلک خو د شنګلې خلک ټول تل په کوټه کې ګولې کې ناست او د سواد خلک تل په پنډې پیښور لاهور کې مزدوریانې کوي. روزګار نه راکوي، امن نه راکوي، انصاف نه راکوي، صحت نه راکوي، تعلیم نه راکوي. څنګه موږ ته ټیکس درکړو؟ لهذا زموږ دا مسلمه فیصله ده چې د پاکستان 99 حکومتونه منو، خو د کسټم د انکم ټیکس د سیل ټیکس د حکم والله په بالله چې نه منو. صدر صاحب دا راته ووایه چې زموږ په سواد کې د سیدو شریف هسپتال د MTI مسله روانه وه، څه خلکو د هغې خلاف احتجاجونه وکړل، خو د دې عوامو سره سپیکر نه و، نو هغه شی تقریبا په موږ ناپیس شو. دغه شانتې په نشاط چوک کې د نشو خلاف احتجاج شو، خو د خلکو پکې شرکت ونه کړو په هغه جوړ چې په کومو په کار و. نو تاسو څه وګورئ چې یاره تاسو چې اوس کوم اجلاس راغواړئ د دې نه پس به دا قوم ستاسو سره وردېږي؟ انشاءالله تعالی زما د هدف پورې دا خبره د صنعتکار د هدف پورې د ټول قوم د هدف پورې ده. تاسو ته پته ده چې د NCP ګاډو څونه لکاو ګاډي NCP ګاډي چې کوم دی په دې ملکن ډیویژن کې دي، د په پاټا کې دي. تاسو وګورئ چې دوی ټیکس راوړي، کسټم به ورسره هم راځي که نه. خلک په خپله راپاسي، خلک په دې خبره پوه چې دا د قوم سره ظلم وشو. مخکې خلکو دا ډرامې ګوري چې دا دوکانداران صنعتکارو خبره ده.
دویمه خبره دا ده د ام ټي آی خلاف موږ د وخت خلاف موږ د وخت لپاره भरपूर आवाज پورته کړی دی. زموږ سره دا معاهده شوه صوبایي چې کوم زموږ سابق منسټر صاحب په فضل حکیم خان چې اول به ډسټرکټ هډ کوارټر هاسپټل فنکشنل کم دا غي نه پس په ام ټي آی کیږي او موږ سره په دې خبره اګری شو چې تر څو پورې ډسټرکټ هډ کوارټر هسپتال فنکشن کړي نه کټګوري A او دا غي نه مخکې دو ام ټي آی راوړي भरपूर مخالفت وکړو دا غي لپاره به ان شاء الله قوم راو بس دا څه خبرونه خو چلیږي د سورودونه چې دا ام ټي آی شوی دی جی دا څه خبرونه خو چلیږي چې سیدو شریف هسپتال ام ټي آی شوی دی او اوس دا غیر نوټیفیکیشن کو جاری شوی دی. دا زموږ سره معاهده کړې ده باقاعده پای کې 15-20 کسان د سیول سوسایټي کسان هم نه سو پای کې د هر سیاسي جماعت وګړي نه سو دا معاهده زما د ډسټرکټ هډ کوارټر هسپتال کټګوري A مې نه فنکشن کړي دا غي پورې په پسواد کې ام ټي آی نه لګو نو صدر صاحب دا ته وایي چې سبا چې تاسو د کوم اجلاس ته بدی کې تاسو کوم قسم تاجران نه غوښتي دي او تاسو به متفقه فیصله صحیح کړئ کې اساس اندازه په دې کې زمونږ د صنعتکارو د سواد چیمبر اف کامرس د سواد چیمبر اف کامرس د تاجر برادرۍ تمام یونونو او د ادارانو په دې کې راغوښتي